د هوا خبری ټولګه دا زری نه ده کمیس ده دا ټټر د افغانستان خلکو لپاره قربان ده دا سر قربانی ته حاضر ده او نن جمهوریت تامین شد جمهوریت پایبرجاست جمهوریت دوام دارد په دغه خبري ټولګه کې د سیمې هیواد او د نړۍ له هرې څنډې وروستي راپورونه لنډې مرکې او مهمو مسایلو ته کتنه د هوا خبري ټولګه سلام ستړي مشئ د هوا خبري ټولګې ته درته هرکلی کوو نن جمعه د 1499 کال د زمري 18 چې د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې له 9 سره برابره ده درنو اوریدونکو زه کریم الله چنار مو د خپل تخنیکي همکار فهیم ارمان په مالتیا د هوا راډیو د ژوندیو خبري سټوډیوګانو له لارې خبري ټولګې ته هرکلی کوم قدرمنو اوریدونکو نن مو په خبري ټولګه کې دغه موضوعات راټول کړي دي امریکا په کابل کې د سولې له مشورتي لوی جرګې څخه هرکلی وکړ پامپیو وایي د سولې مشورتي لویه جرګه د افغانستان د جګړې درېدو لپاره تاریخي فرصت دی غني د 400 طالب زندانیانو د برخلیک ټاکلو واک ورکړ وسلوالو په نایجیریا کې د یوه کلي 21 اوسیدونکي وژلي او ټرمپ د ټیک ټاک او وی چاټ کمپنیو سره په راکړې ورکړې بندیز لګولی دی اوس هم بشپړ خبرونه بسم الله الرحمن الرحیم د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې د سولې د مشورتي لویه جرګه به د بین الافغاني خبرو پر وړاندې رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او تمه شته چې جرګه به د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشي کولو په اړه پریکړه وکړي پمپیو زیاته کړه چې د طالب بندیانو په خوشي کولو سره به دغه ډله ډیر ژر د حکومت له مذاکراتي ټیم سره خپلمنځي خبرې پیل کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې په دې ټینګار شوی چې طالبان باید د مذاکراتو پر مهال د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن پاتې شي ترڅو د جګړې ختمولو او د تلپاتې سولې راتګ ته زمینه برابره شي په خبرپاڼه کې له افغان مشرانو غوښتنه شوې چې د سولې لپاره له تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي ترڅو د سیمې او نړۍ لپاره د ثبات لامل وګرځي په ورته مهال د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم دا جرګه مهمه یاده کړې او د جرګې له ګډونوالو یې غوښتي چې د سولې له تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي او هغه خنډونه له منځه یوسي چې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي هوا غوره رسنیزه خبري شبکه پاکستانی ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې له پرون ورځې راهیسې 20 راکټونه ویشتلي دي د برمل اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیانو له تیرو څو ورځو راهیسې د برمل ولسوالۍ په مرغۍ سیمه کې راکټي بریدونه کړي دي چې پرون ماښام یې تازه نور توغندي هم گزار کړي دي دوی وایي وړمه ورځ د پاکستاني عسکرو په بریدونو کې 7 ملکي وګړي ټپیان شوي دي په همدې حال کې د 203 تندر قل اردو چارواکي وایي چې سیمې ته د توغل شویو هوانونو او سرحدي سرغړونو د ارزونې په موخه یو ګډ پلاوی استولی دی او د سیمې له خلکو سره یې په دغه ستونزه خبرې کړي دي د 203 تندر قل اردو ویاند ایمل مومند ویلي چې په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته د تیارسۍ امر کړی دی
د یو بل خبر له مخې پاکستاني ځواکونو له تیرو 2 ورځې راهیسې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې 25 راکټي بریدونه ترسره کړي دي. د کونړ د والي وایان د پاکستاني عسکرو تازه بریدونه تاییدوي او وایي چې د دغه بریدونو له امله ګڼ شمېر خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان حکومت ویلي و چې افغان امنیتي سرتیري یې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پر پوستو بریدونه ترسره کړي دي. هوا غوره رسنیزه خبري شبکه. د اسلامي جمعیت ګوند له یو بل تازه جلا شویو ډلو عطا محمد نور او صلاح الدین رباني د بیلابیلو اعلامیو په خپلولو سره د مشورتي لویې جرګې له جوړېدو ملاتړ او مخالفت ښودلی دی. عطا محمد نور د جرګې له جوړېدو ملاتړ ښودلی او سولې ته د رسېدو لپاره یې د ټولو کیدونکو هڅو ملاتړ کړی دی. د نورو په اعلامیه کې راغلي باوري دي چې په دغه جرګه کې به په مهمو او ملي مسایلو بحث او خبرې کیږي او همدارنګه د 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه به پریکړه ترسره شي. صلاح الدین رباني بیا په خپله اعلامیه کې ویلي چې دغه جرګه جعلي او هیڅ قانوني مشروعیت نه لري. په کابل کې ټولو بهرنیو سفارتونو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي مایک پمپیو او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مشورتي لویې جرګې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دوی ټولو د ځانګړو اعلامیو په خپرولو سره ویلي چې هیله لري د دغې جرګې غړي د سولې پروسې پر وړاندې خنډونه لري او د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیلېدو ته لاره هواره تر څو افغانان تلپاتې سولې ته ورسیږي. هوا غوره رسنیزه خبري شبکه. د کندهار امنیتي مقامات وایي د معروف ولسوالۍ په مرکز یې د وسلوالو طالبانو ډله حمله پر شا تمبولې او د ولسوالۍ د سقوط مخه نیول شوې ده. چارواکي وایي تر ماښام 7 بجې وسلوالو د معروف ولسوالۍ پر مرکز ډله برید وکړ چې نښتې تر سهار 2 بجو پورې دوام درلود. د کندهار د امنیه قماندانۍ ویاند وایي چې وسلوالو د ځپلو لپاره هوایي قواو هم بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوال برید کوونکي طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. سرمن جمال بارکزی نن جمعه د اګست 9 خبري رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونو د وسلوالو برید پر شا تمولی او هوایي قواو پر وسلوالو هوایي بریدونه ترسره کړي دي. خو یوه امنیتي مقام د نوم نه ښودلو په شرط خبري رسنیو ته وویل چې د معروف ولسوالۍ پر مرکز جګړه کې په هوایي بریدونو کې 14 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. معروف د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پرته ولسوالۍ ده چې د کندهار او زابل ولایتونو ترمنځ د وسلوالو د تګ راتګ مهمه اکمالاتي لار هم بلل کیږي. هوا غوره رسنیزه خبري شبکه. د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي چې هر کال یو شمېر افغانان په هند، پاکستان او نورو هیوادونو کې لږ تر لږه 500 میلیونه ډالر پر روغتیایي خدماتو لګوي. خو د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره اعلان شوی قرنطین او د مواصلاتي لارو بندیدو له کبله دغه ارقام کم شوي دي. نوموړی همدارنګه وایي د دې امکان شته چې په افغانستان کې د کرونا وبا دویمه څپه پیل شي. عثماني وایي په ژمي کې هم د کرونا وبا د پراخېدو امکانات زیات دي، ځکه په وینا یې په ژمي کې تنفسي امراض زیات وي او په تیره بیا کابل کې هوا ډیره زیاته ککړه وي. هوا غوره رسنیزه خبري شبکه. او روغتیا وزارت خبر ورکوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 78 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې په دې سره په ټول هیواد کې پر کوویډ-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 7,015 تنو ته ورسېد. دغه وزارت وایي له دې وبا څخه 9 تنه مړه شوي او 63 نور بیرته ترې روغ شوي چې په دې سره د مړو شمېر 1409 او د روغېدلو کسانو شمېر 15,903 تنو ته ورسېد. روغتیایي چارواکي وایي کوویډ-19 ناروغي لا هم جدي ګواښ ده او هیوادوال باید روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي. هوا غوره رسنیزه خبري شبکه. قدرمن اوریدونکو، کورني خبرونه هم دومره وو. لږ ځنډ وروسته بهرني خبرونه هم درته وړاندې کوو.
د پاکستان حکومت پلان لري چې د راتلونکي میاشتې په 15مه نیټه به د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. پاکستان د کوویډ 19 ناروغانو شمیر کې تر زیات کموالي وروسته محدودیتونه نرم کړي او د راتلونکي میاشتې له 15مې نیټې څخه یې د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان کړی دی. د دغه هیواد لومړی وزیر عمران خان ولسونو ته د یوې غونډې پر مهال وویل چې له دې وروسته به ګرځندوی سیمې، هوټلونه او ګڼ نور کاروباري مرکزونه به سر له نن پرانیستي وي او پاتې نور فعالیتونو ته به د اګست میاشتې په 10مه نیټه اجازه ورکړل شي. عمران خان همدارنګه وویل چې د سیل سیمې د اګست 8مې او تعلیمي ادارې به د سپټمبر په 15مه نیټه پیل شي. پاکستان د کرونا له کبله پر بندیزونو داسې مهال نرمښت راولي چې د روغتیایي چارواکو په خبره اوس هلته د کرونا ناروغي کمه شوې ده. د دوی د معلوماتو له مخې په یاد هیواد کې تر اوسه د مثبتو پیښو شمیر تر 2,80,000 اوښتی او تر 2,500,000 زیات کسان رغېدلي دي، خو تر 6,000 پورې کسان له کوویډ 19 ناروغۍ مړه شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 18 میلیونه اوښتی او تر 9 میلیون ډیر کسان تر اوسه کرونا ناروغۍ مړ کړي دي. هوا غوره رسنیزه خبري شبکه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره وایي چې ایران د تروریزم لومړی نمبر ملاتړ کوونکی هیواد دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې روسیې ته خبرداری ورکړې چې که په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید لپاره د امریکا طرحه ویټو کړي، نو په نړۍ کې د تروریزم له لومړي نمبر کوونکي ملاتړ سره به یې مرسته کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې امریکا په پام کې لري راتلونکي اونۍ د امنیت شورا غونډه راوبلي څو په ایران کې د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید د طرحې مسودې ته یې رای ورکړي. د دې بندیزونو د اعتبار موده په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. هوا غوره رسنیزه خبري شبکه. د سعودي عربستان د استخباراتو یوه پخواني چارواکي چې کاناډا کې اوسیږي یوې امریکایي محکمې ته عریضه کړې او وایي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان کاناډا ته د ده د وژلو لپاره یوه ډله استولې ده. د ډاکټر سعد الجبري د وژلو هڅه په ترکیه کې د سعودي مخالف خبریال جمال حشقجي تر وژل کېده څو ورځې وروسته شوې ده. الجبري مخکینی ولیعهد محمد بن نایف ته نږدې کس او د سعودي عربستان د استخباراتو پخوانی چارواکی دی چې له څه باندې 3 کلونو راهیسې په کاناډا په ټینګو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي. ویل شوي چې د نوموړي د وژلو هڅه ځکه ناکامه شوه چې د کاناډا امنیتي کسانو د تورنټو پر هوایي ډګر هیواد ته د وژونکې سعودي ډلې پر غړو کاناډا ته د ننوتلو شک وکړ. 16 کلن الجبري د سعودي او برېټانیا استخباراتو IM6 او نورو لویدیځو استخباراتو ترمنځ د پله رول لوباوه. هوا غوره رسنیزه خبري شبکه. د نایجریا په شمالي ایالت کادونا کې د سیمایزو بزګرانو او شپانو ترمنځ د تاوتریخوالي په تازه پیښه کې د یوه کلي 21 اوسیدونکي وژل شوي دي. په سیمه کې مشرانو ویلي چې نښته د فلاني قبیلې د شپانو او د سیمې د بزګرانو ترمنځ شوې. دغو مشرانو همدارنګه ویلي چې په نښته کې 33 کسان وژل شوي دي. د کادونا د ایالت د پولیسو وایاند محمد جلینګا فرانس فریز خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو په موټرسایکل سپاره وو او د دې ایالت د زانګون کتاف په ولسوالۍ کې په داسې حال کې په کلیوالو ډزې کړي او وژلي دي چې هغوی د خپلو کورونو نه بهر تښتېدل. پولیس وایي ګمان کوي چې وسلوال د فلاني قبیلې خلک دي او په پیښه کې وژل شوي اکثریت عیسویان دي. دغه دواړه قبیلې د پخوا راهیسې د اوبو او څړځایونو پر سر جنجال لري. عیني شاهدانو ویلي چې د برید پر وخت سخت باران وریده او یو شمېر کلیوال ویده و چې ډزې پرې وشوې او وبژل شول. د دغو دواړو ډلو ترمنځ په دې تیرو څو اونیو کې څو ځله د تاوتریخوالي پیښې شوي او پولیسو د نورو ورته پیښو د مخنیوي لپاره د شپې لخوا د خلکو په ګرځېدو بندیز لګولی و، خو وسلوالو د بندیز پروا نه ده کړې. هوا غوره رسنیزه خبري شبکه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د اګست 6 اجرایي فرمان کې امریکایي کمپنۍ ته امر کړی چې
د چین د دوو کمپنیو بایټ ډانس او ټینسنټ کمپنیو سره د راکړه ورکړه نه کوي. په اجرایوي فرمان کې ویل شوي چې دا کار د امنیتي اندېښنو په خاطر ترسره شوی دی. د بای ډانس کمپنۍ د ویډیو د شریکولو د مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک او د ټینسنټ کمپنۍ د پیغام لیږلو د اپلیکیشن ویچټ له امله دي. مبصرین وایي تر اوسه واضحه نه ده چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د دې اپلیکیشنونو د بندولو قانوني صلاحیت لري او که نه، خو په اجرایي فرمان کې ویل شوي چې دا بندیز به له 45 ورځو وروسته عملي شي. د جمهور رئیس ټرمپ حکومت او د کانګریس غړي د دغو چینایي اپلیکیشنونو په هکله اندېښنه څرګنده کړې او شک پرې لري چې د امریکایي 66 خصوصي معلومات د نورو سره شریکوي او دواړو کمپنیو ویلي چې هغوی دا معلومات د چین د حکومت سره نه شریکوي. د امریکا حکومت هم لا تر اوسه په دې هکله شواهد نه دي وړاندې کړي چې دغه اپلیکیشنونه څنګه د امریکایانو خصوصي معلومات له نورو سره شریکوي. په امریکا کې د موبایل ټلیفونونو د خوندیتوب یو ماهر ویل سټرافچ ویلي چې تر اوسه یې په ټیک ټاک کې هیڅ څه داسې نه دي لیدلي چې د شک په سترګه ورته وکتل شي. هوا غوره رسنیزه خبري شبکه او د فیسبوک مؤسس مارک زوکربورګ شخصي شتمنۍ 100 میلیاردو امریکایي ډالرو ته رسیدلې ده. بل ورته د چهارشنبې په ورځ فیسبوک د خپل سیال نندریز چاینایي اپلیکیشن ټیک ټاک په مقابل کې د انسټاګرام ریلز په نامه اپلیکیشن وړاندې کړ. د فیسبوک ونډو بیه 6% پورته شوې او زوکربورګ په دغه شرکت کې 14% ونډه لري. نوموړی اوس د شتمنۍ له پلوه د مایکروسافټ، بیل ګیټس او امازون مؤسس جیف بیزوس سره سیال شوی او په 100 میلیاردي نومي ډله کې شامل بلل کیږي. په دا وروستیو کې د تکنالوژۍ شرکتونو د څښتنانو شخصي شتمنۍ پرلپسې ډیریږي او د دوی شرکتونو ځواکمنتیا او کچه هم ورځ تر بلې وده کوي. فیسبوک، امازون، اپل او ګوګل هغه شرکتونه دي چې د کرونا وبا پر مهال هم له دې کبله ګټه وټه ډیره شوې چې د قرنطین محدودیتونو له کبله ډیره خلکو راکړه ورکړه هم له آنلاین لارې ترسره کوله او دغه راز له همدې لارې د ساعتیري او خواله دود هم ډیر شو. د بلومبورګ معلوماتو له مخې د سږ کال اوږدو کې د زوکربورګ شخصي شتمنۍ 22 میلیارده ډالره ډیره شوې او د بیزوس هغه کې بیا نږدې 15 میلیارده زیاتوالی راغلی دی. هوا غوره رسنیزه خبري شبکه درنو اوریدونکو، دومره و کورني او بهرني خبرونه. تر لږې دمې وروسته به درته د هوا حالات جنت ګل جنت وړاندې کړي. قدرمن اوریدونکو، د هوا خبري ټولګي په دغه برخه کې ستاسو پام راګرځوو د هوا حالاتو ته. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه شل. خوست د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 26. ګردیز اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 18. پکتیکا اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 18. جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 28. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 28. بلخ اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 29 او هرات د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 22. قدرمن اوریدونکو، جنت ګل جنت و چې د هوا حالات یې در وړاندې کړ. د ژوند او کار مرکه هم زموږ همکار درته چمتو کړې. راځئ په ګډه یې اورو. ژوند او کار د ورځنیو کارونو او بېلابېلو کسبونو په اړه د کاروباریانو تجربې او نظرونه. ژوند او کار
د ژوند او کار مرکې قدرمنو اوریدونکو دلته په ښار کې له یوه کاروباري سره مخامخ شوی یم. له ده څخه به پوښتم چې دی په ښار کې څه کاروبار کوي. لومړی د وروره که خپل ځان راوپېژنې. نوم مې اعظمګل درمان ده، د خوست ولایت د سړو اوسېدونکی یم. دلته په ښار کې څه کاروبار کوي؟ په ښار کې مې د هاترو دکان ده، ورسره څنګ کې ساعتونه هم خرڅوم. څومره وخت کېږي چې دغه کاروبار کوي؟ د 3-4 کاله کېږي دا کاروبار مې شروع کړی. مخکې له دې څخه د کوم بل کاروبار هم کړی که یوازې په همدې کاروبار دې پیل کړی ده؟ مخکې مې هم کاروبار کو، د غمې مې په کمیسو لګول او مخکې مې کاروبار کړی، اوس مې د ساتو دکان ده. مقصد اوس دی چې دغه کاروبار ته ردنګلې دي، هغه کاروبار دې پرېښی. وجه څه وه ولې د هغه کاروبار پرېښودو؟ وجه هلته 15,000 روپۍ راکولې، له کور اړتیاوې مې نصب راکولی. کوشش مې وکړ چې ځان ته خپل شخصي ځان ته دکان پیدا کړم او د کور اړتیاوې ضرورت پوره کړم. دا چې تا وویلې چې د کور اړتیاوې مې نشوې پوره کولی، نو هغه کاروبار مې پرېښودو، دغه کاروبار مې شروع کړو. اوس له دغه کاروبار څخه د کور اړتیاوې پوره کولی شي؟ او شکر الحمدلله و د اړتیا ته پوره کولی شم او ځان ته بچت هم ترکې خوایستم. په دغه کاروبار کې یوازې ته مصروف یې که د کورنۍ نور غړي هم در سره دي؟ ورور او پلار مې هم راسره مصروف دي، د کورنۍ غړي ټول راسره مصروف دي. او مخکې چې د ستا دغه کاروبار ما لیدلی و یوازې یو شکست و، اوس چې ګورم ماشاءالله دې وي یو دکان دې پیدا کړی، په دکان کې ناست یې عطر خرڅوې. دا که راته ووایې چې دا علت څه و، دا پرمختګ چې تا وکړو لامل یې کوم ځای ده؟ علت دا و چې ما مخکې یو شکست لرو، د اوس مې محنت مې وکړو، کوشش مې وکړو چې زه دجې ته د کاروبار غټ دکان کې نو اوس مې ځان دجې ته ورسو. او دغه سات او عطر چې ته دلته خرڅوې دا له کوم ځای څخه راوړې؟ مخکې مې له پاکستان څخه راوړه، اوس د کابل له جلال آباد له دوه ولایتو څخه یې راوړم. او په دې کې خو به هم فرق کې وي که نه؟ لکه ځینې عطر به د یو هیواد څخه راځي، ځینې به له بل هیواد څخه راځي، که دا فرق نه لري او ټول له پاکستان څخه راځي؟ فرق لري، د بل هیواد څخه هم راځي، د پاکستان څخه هم راځي. یعنې تاسو چې دلته د خرڅلاو لپاره راوړئ اکثریت له پاکستان څخه راوړئ؟ له خپل کاروبار څخه راضي؟ شکر الحمدلله ډېر تر راضي یم. په اخره کې که راته ووایې هغه خلک چې بیکاره ګرځي هغوی ته د څه پیغام ده؟ هغو ته مې زه ډېر وړوکی ماشوم چې ما د غمویو کاروبار شروع کړ، بازار ته رالم، هغو ته مې دا پیغام ده چې دوی کاروبار وکړي او د چټي ګرځي ځان نه کاروبار ځان مصروف کړي او خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. ډېره مننه چې له ما سره د وخت ځانګړی کړو او مرکه دې راسره وکړه. مننه کور دارم. ژوند او کار. د هوا راډیو قدرمن اوریدونکو زموږ نننۍ ژوندۍ خبري ټولګه همدلته پای مومي. له فهیم ارمان او نورو همکارانو څخه په مننې. تر بیا ښې چارې. د هوا خبري ټولګه د امنیت، سیاست، اقتصاد، ورزش، ساینس، هنر او د تکنالوژۍ له نړۍ تازه خبرونه او ګټور معلومات. هوا د خبر دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته ژمن نوم.